د اسلام آباد هائیکورټ یو ډیر غټ حکم جاری کړی دی چې د عمران خان دا خبره د په جیل کې ومنلی شي. کومه خبره د هغه در سره تفصیلا شریکوم، خو د پی ټی آی گرفتار ام ان ای چې کوم هغه د پاره هم اسلام آباد هائیکورټ نه غټ ریلیف راغلی دی. د ریمانډ باوجود به هم دغه گرفتار ام ان ای چې کوم دی به جیل ته نه ځي. عمران خان جیل کې هم څه ډېرې ضروري خبرې کړي چې په هغې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوو، ځکه جیل نه عمران خان د مولانا فضل الرحمن صاحب شکریہ هم ادا کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ته عمران خان وایي چې زه هغه وزیر اعظم هم نه یم، زما وزیر اعظم هم نه دی. عمران خان د وزیر اعظم شهباز شریف منلو نه انکار کړی دی. لکیمر ورکې د پاکستان او د پاک فوج او د پولیس ترمنځ معاهده هم شوې ده چې شپږ ورځو کې به پاک فوج لکیمر وت نه وزیږي. نن ورځ د پی ټی آی دپاره هم ډېره اهم ورځ ده، په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو چې ولې د پی ټی آی دپاره اهم ورځ ده. بل دې نه علاوه نن ورځ چې کومه ده حکومت او د حکومت په د سنټ او د قومي اسمبلی اجلاس هم راغوستی دی. آئینی ترمیم فیصله به هم کیږي. بل د پی ټی آی کم ام ان ای پی ټی آی سره دھوکا کولے شي، کم ام ان ای مطلب غایب کړلی شوي دي، او شهید ریحان زیب رور چې کوم دی مبارک زیب آیا هغه حکومت ته بوټ ورکوي که نه د پی ټی آی په سر بودرېږي. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اډیاله جیل حوالې سره د اسلام آباد هائیکورټ نه غټ خبر راغلی دی. اسلام آباد هائیکورټ اډیاله جیل سپرډنټ ته حکم جاری کړی دی چې عمران خان درته ملاقات دپاره کوم لیست درکړي نو په هغې باندې عمل کوه. اسلام آباد هائیکورټ کې د عمران خان وکیلانو مخکې دا درخواست دایر کړی و چې زموږ عمران خان سره ملاقات نه کیږي، یا چې کوم لیست عمران خان د جیل سپرډنټ له ورکړي نو هغه لیست مطابق عمران خان سره ملاقات نه کیږي. نو سه اسلام آباد هائیکورټ په دغه درخواست باندې سماعت کړی دی او اډیاله جیل سپرډنټ ته یې غټ حکم جاری کړی دی چې عمران خان درته کوم لیست درکوي. عمران خان چې درله کوم کسان یادوي چې د دې کسانو ملاقات ما سره وکړه نو هغه کسان ورته ورپرېږده جي. بل د پی ټی آی چې کوم ام ان ای گرفتار و هغوی ته هم اسلام آباد هائیکورټ نه غټ ریلیف میلاو شوی دی. د هغوی 8 روزه جسمانی ریمانډ عدالت منظور کړی و چې دغه جسمانی ریمانډ پرون اسلام آباد هائیکورټ معطل کړی دی جی. بل نن ورځ چې کوم دا د چیف جسټس قاضي فیض عیسی ایکسټینشن دپاره د پی ټی آی دپاره او د حکومت دپاره ډېره ضروري ده، ځکه حکومت چې کوم دی نن د قومي اسمبلی او د سنټ اجلاس هم راغوستی دی او په هغې کې د آئیني ترمیم حوالې سره به هم خبرې کیږي، خاص کر د چیف جسټس قاضي فیض عیسی ایکسټینشن حوالې سره او د نور ججز حوالې سره به هم فیصله کیږي جی. لکه مطلب دی د سنټ اجلاس ځکه راغوسته چې دی به خپل سیټونه برابري 2/3 اکثریت په برابرۍ د قاضي صاحب ایکسټینشن دپاره. خو بل طرف ته جمعیت علماء اسلام جے یو ای ورته خپل ام ان ای ته ویلي دي چې تاسو به آئیني ترمیم کې حکومت ته اوټ نه ورکوئ. په اسمبلی کې چې کوم د جے یو ای ام ان ای دي، د جے یو ای د جمعیت علماء اسلام د مولانا صاحب د پارټۍ نو مولانا صاحب خپل ام ان ای ته ویلي دي چې تاسو به حکومت ته اوټ نه ورکوئ آئیني ترمیم کې. قاضي فیض عیسی ایکسټینشن دپاره حکومت سره 2/3 اکثریت پکار دی. یو طرف ته حکومت دا دعوه کوي چې موږ سره سیټونه پوره کیږي، د پی ټی آی سه ام ان ای هم د حکومت حمایت کولی شي، ځکه د پی ټی آی سه ام ان ای چې کوم دی بېګا هغوی غیب کړلی شوي هم دي. پای کې د یو تعلق کې پی کې سره هم دی او 4 کسان چې کوم دی وایي پنجاب سره. د حکومت وایي چې د پی ټی آی 15 کسان به موږ سره حمایت کوي. مسلم لیگ نون وایي چې د پی ټی آی 15 ام ان ای چې کوم دی به موږ ته ووټ راکوي. 4 وایي د پنجاب دی، یو د کې پی کې دی. او د کې پی کې چې کوم دی که نه نو دې حوالې سره خلک وایي چې دا د شهید ریحان زیب چې کوم دی د غرور مبارک زیب دی. دا د دې خبرې دعوه مخکې عمران ریاض هم کړې وه چې کیدای شي شهید ریحان زیب رور مبارک زیب حکومت ته ووټ ورکړي. او پرون شاید خاټک هم دې حوالې سره یو ټویټ کړی و چې هغه هم لکه ډایرکټلی خو د مبارک زیب نوم نه ویشتی، هغه وی چې دغه رنګ ما یو ام ان ای له کال وکړو د حکومت د ووټینګ حوالې سره مې ته پوښتنه وکړه نو هغه ماله وی چې ماله خو پی ټی آی ووټ نه دی راکړی، ماله خو خپلې علاقې ووټ راکړی دی او زه به خپلې علاقې دپاره کار کوم. نو که زه حکومت له ووټ ورکول غواړي نو زه به حکومت له ووټ هم ورکوم. اوس دا څوک و ریحان زیب رور مبارک زیب کیدای شي یا بل څوک و شاهد خټک چې کوم دی د هغه نوم نه دی ایښتلی جي. بل عمران خان د جیل نه د مولانا فضل الرحمن صاحب شکریہ هم ادا کړی دی، تعریف یې هم کړی دی چې دا مولانا صاحب یو ډېر غټ کار کړی دی، یو ډېر غټ سټیپ اوچت کړی دی چې هغه د ایکسټینشن مخالفت کړی دی. مولانا صاحب پرون ویلي وو چې زه د ایکسټینشن مخالفت کوم، خاص کر عدلیې والا ته، خاص کر آرمی ته ایکسټینشن نه دی ورکول پکار او زه د سخت مخالف یم. نو عمران خان هم د جمعیت علماء اسلام رهنما چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب شکریہ د جیل نه ادا کړی دی جي. په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس و، د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.